چې ایمان وی ټول اعمال قابل د قبول دي، چې ایمان نه وي او عمل هم قابل د قبول نه دی. شابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړه شوې د الله پیغمبره ای الایمان ای الاعمال افضل، په اعمالو کې کوم اعمال بهتر دي؟ قال نبی علیہ السلام ورته فرمایله وایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د دین بعد د جهاد نو وروسته به حج مبرورنا، هغه حج دی چې هغه مبرور وي. مبرور اصل کې برأت یمینه، هغه وخت کې وي چې کله سړی د حنس نه چې دی نو هغه محفوظ شي. وبرأ بیعه، کله چې ببیعه خرڅ کې د دوکې نه محفوظ شي. مبرور یو معنا دا نه چې هغه حج چې هغه الله تبارک وتعالی درجه د قبول ته ورسي قبول شوی وي. بر الله حجک، هغه وخت کې وي چې کله حج نه واپس شي ستا حج قبول کړي شوی وي. دا معنا د مبرور ده. یا دویمه معنا د مبرور هغه صادق خالص لله تعالی، هغه حج چې رښتینی حج یو د الله تبارک وتعالی رضا د پاره وي، رضا د پاره وي. یا مبرور معنا دا چې دا قبول شوی وي، دا د بر نه دی. همدارنګه هر فعل جمیل نیک کار ته ویل کېږي. بر الوالدین، نیکی کول د مور پلار سره هر نیک کار ته ویل کېږي. یا مبرور دا معنا چې سړی هغه د حج کې د انسان چې دی نو هغه داوي خود دې د حج الله تبارک وتعالی په دربار کې قبول شي. کته وې تا څه پته لګېدل حج قبول دی او کنه دی؟ دا سړی ته معلومات نه کیږي. ته اوس منځو کې نو معلومات نه کیږي چې دا مون الله په دربار کې قبول دی کنه، حج قبول دی، روزه نه سي قبول دی کنه دی. منګویو جواب کو چې د حج د قبلېدو څه علامات دي. حج د قبلېدو یو علامه دا ده چې حج وکي واپس راشي، په نیکیو کې زیاتوالی کوي. مخکې د مونځ که نوافل 2 رکعاته کوله، اوس 4 رکعاته کوله. مخکې سود کوله، اوس نه کې اغلا دې کوله، نه کې زنا دې کوله، نه کې غیبت دې کوله، نه کې جمع سره د مونځ نه کوله، اوس یې کې زیاتوالی په نیک. دا د حج قبلېدو علامه ده. د حج نه مخکې د چرګه پټوله، اوس میخه پټی، نو معلومیږي حج د قبول شوی نه دی. حج نه مخکې د لږه ګیره وا چې حج نه راغلی، سونډی بوډۍ سونټه واټر بونډۍ هېڅ شی نه شوي، ګیره دې ټوله والده، برید دې ورسره چې دی نو دا کل کړي دي. معلومیږي حج مبرور نه دی، مقبول نه دی. چې نیک اعمالو کې ستا زیاتوالی وشي، دا حج د قبلېدو علامه ده. دا معنا د قبلېدلو ده. هغه علامات نښې دا ده مخکې د یو کار د بدی کول او سره نه کې باس بدی دی پرې خو الله ټول نیکیو طرف ته ستا توجه ده، نو معلومیږي حج دی قبول شوی دی. او حج نه مخکې چې دی نو خوی حج نه وروسته چې راغلی وې پیسې په حج کې ډېرې ولګېلې، اوس چې یې وکې قلبه کې د پردي پولې وهه ځان ته چې دی نو هغه راکاږه، بس معلومیږي چې حج دی قبوله نه دی. وایه شبه 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 انفس عند اهلها كم رقاب افضل له بانفسها، هغه چې ډېر نفیس وي عند اهلها پنيز د چا باندې د اهل باندې. انفس معنا ارفعوي اجود او کروي پنيز د اهل باندې. داسې غلام آزاد کا مال نفیس هغه ته لیکيږي مرغوب فيه، استا پکې مینه دستا رغبت د داسې مال آزاد کا، غلام آزاد کا. واكثرها ثمنا، چې پیسې ډېرې وي د ادا کلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هغه چې تا ورسره ډېره مینه ده د الله په لار کې خرج کړې، هغې کې ثواب ډېر دی. هغې کې ثواب ستا ورسره مینه ده چې هر شی وي، هر شی وي. هغه کم شی دی؟ هغه دا چې دی نو پیسې دي، دې سره د انسان ډېره مینه وي چې دا خرج کړې. حتی تنفقوا مما تحبون، نو دې وجه نه دی کې هغه چې دی نو ثواب زیات دی پکې، که د دې نه ما سوا بل شی وي. وایه
نو لم چې دنو افعل معنا دا ده کده قدرت ونلرم په دې باندې نو اطلاق د فعل کلمات نه قدرت ده فإن لم اقدر کذ په دې باندې قدرت ونلرم نو به بس کوم چې غلام نوي مثلا قال نبی علیہ السلام تعین صانعا او تصنع لاخرقا تعین صانعا ته امدادو کده چا سره یو کسبګر سړی سره داغه سره امدادو کا کسبګر سړی د مالی امدادو کده مدد ډېری طریقې دي جسمانی مدد ور سره وکا مالی مدد ور سره وکا یو سړی پټه چې دینو کری د جوارو غنو پیسې نشتا هغه ورته ورکا جسمانی مدد ور سره وکا چا سره یو وکا چا سره کار وکا چا سره دیوال وچت کا چا ته خخت ورکا سفارش چې دنو ورته وکا په حق سفارش ورته وکا یا صحیح مشوره ورته ورکا صحیح مشوره ورکا دا ټول چې دنو په دې کې داخل دي د دې حدیث نه معلومیږي فضیلت د صنعت چې کسب کول دا ډېر ښه شی دی او اعانت د سوانې سره کسبګر سړي د هغې سره چې دی نو مدد وکړه یو سړی دی لوهار دی کس ور سره نشته دی نو سندان کې مارتول وچت کا هغه چې دی نو فلکه باندې راپرېږده د غب لورو تبر ور سره برابر که تېره کا یو سړی د چقو تېره کوي هغې ته دمن چې دی نو ووهه ور ورته چې دی نو دا بل کا ور ورته څه کا دا کار وکړه او تصنع لاخرقه یا ته وکړه د اخرق سره اخرق هغه سړی ته ویل کېږي چې صانع نه وي کسبګر سړی نه دی رجل اخرق و امرأة خرقه هغې صنعت او کسب چې دی نو دا نه لري یو سړی صنعت نه لري کسب نه لري د هغې سره چې دی نو مدد وکړه هغې سره امداد وکړه بې کسبه سړي سره کسب ورته پیدا کا ولکه زمینداري او پرېشه هغه پلاني دی کې زمونږ خان چې زموږ زمینداري باندې درکمه ولکه ګل کارې هو رېشه زه درته کار پیدا کما هغې سره چې دی نو امداد دا وکړه هغې سره نیکي هغه دا وکړه وایا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إن تعرف عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإن صدقة منك على خلقو ته شر مرسوا نو دام چې دی نو فإنها صدقة منك دا ستا په نفس باندې صدقه ده شر مرسوا د جبې د ضرر دا سرونه مرسوا سبق کې خبرې مرسوا وینا مکوه خان د ما خوا دخوا مکوه غوږونه مچوخوه ویښته مه راکاږه صادر مه راکاږه سړ نه سړی مه راکاږه دا ټول په دې کې داخل دي چې تکف شرک عن الناس خل د شر نه بچ دام صدقه ده وایا وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد الله اخبرنا وقال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن حبيب مولى عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير عن ابي مرافع عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير انه قال فتعين صانع وتصنع الاخرقه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن الوليد بن العزال عن سعد بن اياس عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال الصلاه لوقتها قال كنت ثم قال بل الوالدین مور پلار سره نیکی کول احسان کول داسې فعل کول چې مور پلار ته اساني وي احسان د دوستانو سره په دې کې هم داخل دی یصل الرجل اهل ود ابيه حدیث کې راځي د دوستانو سره چې دینو دا کوا د مور پلار مخالفت مکوا داغي نافرمانی کوا هغه کار کوا چې مور پلار په باندې خوشاليږي وایا ما چې دنو زیات والا پرې نه خود نبی رسول الله باندې تاسو مې الا ارعاء علیه مگر د وجه شفقت نه په پیغمبر علیه السلام باندې لپاره د رفق د پاره د شفقت چې نبی رسول الله ما ته جواب راکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف چې دنو دا میلاو شي تکلیف چې دنو دا به میلاو شي هغه تکلیف د وجنا ما دلته چې نبی رسول الله والسلام سره الا ارعاء علیه دومره خبره وکړه دلته په دې سندونو کې د دې نه مخکې دا محمد بن رافع سند چې دی دې کې دا باریکي ده چې څلور تابعین د بعضونه روایت کوي معمر روایت کوي د زهري نه زهري تابعي دی حبیب تابعي دی عروه تابعي دی ابو المراوح چې کوم دی دا تابعي دی زهري عروه دا خو مشهور تابعین دي او دا حبیب چې کوم دی دا د عروه د هغې آزاد شوی غلام دی آزاد شوی غلام دی احادیثو کې یو اشکال شته هغه دا دی چې د حدیث د ابو هریره کې افضل د اعمال ټولو ایمان بالله اول حدیث ته وګوره هغې نه به جهاد دی بیا حج دی حدیث د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې کوم ورپسې حدیث دی
هغې ته وګوره هغه څه شوی الایمان والجهاد هلته ایمان دی ورپسې متصل جهاد ذکر دی کم الایمان بالله تعالی والجهاد فی سبیله ورپسې رشه حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وګوره د عبدالله ابن مسعود حدیث کې هغې کې څه شی دی الصلاة لوقتها وبر الوالدین دلته بدل شو افضل الاعمال من په خپل وخت کې دی او بر الوالدین دی حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته ای الاسلام خیر تطعم الطعام طعام ورکوا سلام اچوا علی من عرفت ومن لم تعرف حدیث د ابو موسی اشعری عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه کې راځي ای المسلمین خیر ای المسلمین خیر کوم یو د چانه مسلمانانو نه هغه خیر دی او من سلم المسلمون من لسانه ويده حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه نے روایت راغله ده او نبی علیہ السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې بهتر هغه انسان دی قران کریم زده کی بل چاته وخی یا قران کریم زده کی بل چاته وخی یا قران کریم زده کی دام بهتر دی او بل چاته چې وخی دام بهتر عمل له جدا جدا اوس اختلاف د علماو په دې کې دا دی چې دلته روایات خو مختلف راغلي یو دی کوئی دا عمل بهتر دی بل دی کوئی دا مون په خپل وخت کې بلکې ایمان بلکې مون په خپل وخت کې بلکې جهاد فی سبیل الله دا راغلی دی نو ته د دې نه جواب وکړه حاصل د جواب دا دی دا اختلاف چې راغلی په اعتبار د اختلاف د احوالو د اشخاصو سره دی یو حالت کې دا بهتر دی بل حالت کې دا بهتر دی یو حالت د جهاد موقع د الجهاد بهتر دی لاړ شه جهاد وکا ال د کافران دي درز غرزو جهاد دی ډزو ډزو ضرورت دی او ته ورته چې دنو زما سیروزه تا نو دا خو د دې موقع نه ده کنه و جهاد ته لاړ شه یو دی کې د مانځه وخت دی او مانځه وخت دی اذان شو ټیم وشو د جمع ټیم دی د مانځه وخت دی هغه وخت کې او ته ولګيږي تا ته سړی وي چې دنو مانځه ټیم دی مانځه وخت دی او دې یاره زما زه خو چې ته سفر رواني منځو کې بنا وخت کېږي روان الصلاه لوقتها دلته دا بهتر یو دې سړی نه مور پلار چې دنو خپدي ناراض دي هغه ته نه خپدي نو دغه دې کې نبی له تاسو اي کوم یو عمل بهتر دی بر الوالدین دا وکا ځکه په اعتبار د احوال اشخاص سره ځکه د شخص کې د مور پلار د هغې چې کوم دی د هغې سره احسان کول ماده پکې نشته دا کمه ده دا سړی مونږ په خپل وخت باندې نه کوي دې سړي د جهاد نه چې دی نو زړه تور دی زړه څنګه دی تور دی هر ځای کې نبي صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې دا ویلي دي او همدارنګه دې نه مراد دا نه دی چې خیریت د ټول اشیاو په ټولو وجوه سره د ټولو احوالو ټولو اشخاصو مثلا جهاد بهتر دی په اعتبار د ټولو طرق باندې ټول اشیاو کې په ټول احوالو کې ټولو اشخاصو کې بلکې یو حال کې دا بهتر دی او بل حال کې چې دی نو هغه دا بهتر دی دې مثال داسې دی فلان عقل الناس وافضلهم پرانه ډېر هوښیار دی سمانه من عقلهم وافضلهم دا د هوښیارانو نه یو هوښیار دی د بهتر خلکو نه یو بهتر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دنو فرمای معنا دا د په نیک اعمالو کې یو تنه جهاد دی یو په نیک اعمالو کې بر الوالدین دی مون په خپل وخت کې د ایمان بالله تعالی دی دویم جواب دا دی چې دلته مراد من افضل الاعمال دی افضل الاعمال دا من بعض د نیک اعمالونو نه دا دی بعض د افضل الاعمال نه دا دی بعض د افضل الاعمال نه دا دی دې مثال دا سیده لکه پیغمبر علیہ السلام فرمای خیرکم خیرکم لاهله غرستاسو هغه د چې خپل اهل سره چې د نیکی کوي او غروي دې معنا دا نه دا چې دا خیر الناس مطلقاً ټول خلقو کې دا بهترین او غوره دی یاد دې مثال دا سیده نبی علیہ السلام فرمای ازهد الناس فی العالم جیرانه چې گاونډي سره هغه سره نیکی کوي دا ډېر بزرګ دی معنا دار د دینه ما سوا نور بزرګان نشته دی دا معنا نه ده یعنی من افضل الاعمال دا ده من افضل الاعمال لا ده او کته وستا خبره صحیح ده
چې یو دی کې jihad افضل دی بل دی کې مور پلار خدمت افضل دی نیکی افضل ده بل دی کې ایمان افضل دی بل دی کې دا خودل ته خبره په سمه باندې راغلی ده ثم ماذا دا سمه خدا تقاضا د چا کې د ترتیب کوي دا وځ شوی ترتیب د پاره ده معنا اول دا بهتر دی به دا بهتر دی به دا بهتر دی نو ته جواب کا حاصل د جواب دار چې دا سمه د تلپاره د ترتیبی ذکری د پاره ده ترتیبی ذکری د پاره ده دا ترتیب په اعتبار د وځ سره نه دی د مثال دا سره لکه قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي وما ادراک مل عقبہ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة معلومیږي دلته ترتیب په پیل کې تنه مراد چې دنو اغن ده چې اول بفك رقبة کې بإطعام في يوم مسغبة أو يتيم تورکا به مسكين ذا متربة تورکا ثم كان من الذين آمنوا نا ټولو نمک کې ایمان شرط دی دلته ترتیبی ذکری د پار راغره دلته هم دا سمه د ترتیبی ذکری د پار دی ترتیب کې ذکری د پار دی او بعض علما وای دا نبی له سلام چې افضل الاعمال ویل په اعتبار د احوال سرا هغه په اعتبار باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب مختلف کړی دی جواب مختلف کړی دی نو دی وجنا یو حالت داده جهاد په حج باندې مقدم کا ځکه اول اسلام کې محاربه و د دشمنانو سره مقابله وا جهاد هغه وخت کې چې دی نو هغه فرض عینو نبی له صلوات والسلام ځکه جهاد مخکې کا یا جهاد په هغه وخت کې مارته ویلي چې دشمن دی نفیر عام دی تلل دی امیر اعلان کړی دی جهاد په ټول باندې دا فرض دی نبی له سلام دلته تحریر ذکر کین نو په حج باندې مقدم ک جهاد ول جهاد کې مصلحت عامه د مسلمانانو د پاره او هم دارنګ دا متعین دی او حج چم دی دا مصلحت خاصه ځان د پاره ثواب دی جهاد د ټول امت د پاره ثواب دی او پیغمبر اسلام ته پوښتنه علی الاعمال افضل الايمان بالله ابو هريره اول حدیث کې سوی ایمان دی کې دی ته اشاره ده چې دلته ایمان نه مراد هغه د چې سړی ملت اسلامی کې په داخليږي تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان دغه معنات نه مراد په دې باندې په ایمان کې دلته په دینه ما سوا اعمال کې دا قابل د قبول ندي دا قابل د قبول ندي تر سوچ ایمان موجود تصدیق تینا هغه مراد دی او تصدیق دا عمل د زړه دی او جوابانه اقرار دا عمل د چا دی د لسان دی نو دا مونږه روزه دا زکات دی جهاد دی مونږه دا ټول هغه وخت کې قابل د قبول ګرځيږي چې کله ایمان موجود دی دا د ټولو د لپاره اساس او بنیاد دی اساس بنیاد او بل حدیث کې رااله چې به د دینه بعد کم جهاد نه بعد د هغه حدیث کې د ابي ذر هغه وی غلام آزاد انفس غلام آزاد نفس سمانه چې قیامت ډیر غوروي جواد وي کروي مرغوب فيه وي دقه آزاد کا مثلا یو غلام آزاد کا چې داغه د قیامت مثال زر روپۍ خو کته ولګيږي اوس مسله دادا کچې ته اوس په دې زر روپۍ باندې دوه غلامان واخلي خود دینه په درجه کې کم دي او یا یو غلام واخلي ډیر قیامتي دی زر روپۍ غلام دی خو 500 روپۍ دوه په باندې ازاديږي نو به کم آزاد دا دوه به آزاد ځکه مقصود التخلاص والد غاړه دی خلاص والد غاړه درجه څومره غاړه ازادي انسان تمیلو شي دا بهتر ده په خلاف د قربانی نه کته دوه چیلیا ناخلمه د 5 زور والا قربانی په کوماغه نه دا بهتر ده چې یو واخلا د زور واخلا چاغ واخلا د دوه قربانیو نه یو قربانی دا بهتر ده دا بهتر ده ځکه په قربانی کې مقصود استکثار د قیامت د عدد کم وي چې قیامت چې دنو دا ډیر وي او عادت او پچا کې پر رقاب کې
الته استکثار د عادت دا محبوب دی قیامت دی قوي خو چې استقلال د چارې شي د عادت نه قرباني کې ځکه مقصود غوښه ده مال غوښه غټ دی مال چاق دی مضبوط دی هغه ډیره بهتره ده مزیداره ده او دلته خلاصول د ذلت د رقیت نه دي چې هغې نه چې دی نو خلاص شي یو جماعت افضال دی د دې نه چې ته یو کس آزاد کی یو کس قیامت یو لږ روپۍ دی هغه ډېر قیامتي دی ډېر وفادار دی ډېر بهترین ډېر ښه صفات پکې موجود دي او د دې په ځای 10 غلامان آزاد کړي او جماعت دا بهتر دی 2 آزاد که دا بهتر دی 3 آزاد کا دا بهتر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سی ذکر کړ صلات په خپل وخت کې احتیاطاً چې کوم منځونو کې تاخير نه دراغلی هغه کې مبادرت وکړه سحر مونږ اسفار تویس اسفر بالفجر فانه اعظم للاجر ګرمۍ موسم دی ماسپخین مونږ ورسته وکا فان شدة الحر من فيه جهنم را روان دی ابو داود کې برتریش هغه ورسته وکا ماسختن مون نبی علیہ السلام ورسته بهتر دی دا وک ما دیگر مون کوشش وکاول وخت کې وکي ما خام مون دې کوشش وکاول وخت کې وکي افضل وختدار چې په اول وخت کې وکي دې کې فضیلت دا ډیر دی او زیات دی او د دې حدیث نه دا معلومه شو چې د مانځه محافظت کوه په خپل وخت کې کوه بل دا معلومه شو چې سوال کولو کې ته مراجعه کې بل دا معلومه شو چې مفتی معلم چې چا نه فتوا غواړي نو باید دا هغه ته جواب درکړي بل دا مسله معلومه شو چې جواب به پر رفق نرموالی باندې ورکې شفقت لحاظ و نبی علیہ السلام موږ ډېر تپوسونه ونه کړو هغه روان دی چې تکار دی مسله دا مسله دي تکار دی دغه مسله ته دا مسله دا مسله نه کنه گزارو کې وسل ته 2 سوالون تپوسو کا شفقت معامله وکړي نو او همدارنګه چې خلکو ته دا جائز دی یو شی واقع شوی نوی او ته د هغې اخبار خلکو ته کې دام جائز لکه دلته لو راغلی استعمال د لو جائز دی لو زادت استزدته لزادنی کما نبی علیہ السلام ته زیاتواله کړی نو ماته به زیاتواله کړو هغې زیاتواله ونه کو خو بیا هم خلکو ته بیان کې کما کړی وي نبی علیہ السلام به زیاتواله کړی حالکه خبره واقع شوې نه ده نبی علیہ السلام زیاتواله کړی نه دی خو بیا هم ته دا خبره کې دا جایز دی قال حدثنا ابو يعقوب عن الوليد بن الازهر عن ابي عمر عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال اقرب الى الجنه قال الصلاه على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله دلته ابو يعفور راغی دراوی دا ابو يعفور خپل نوم عبدالرحمن ابن عبید ابن نستاس دا ابو يعفور درې دی یو ابو يعفور اصغر دی او یو ابو يعفور اکبر دی هغه ته عبدری کوفی تابعی وی د دینو واقد دی او یو ابو يعفور عبدالکریم ابن يعفور جعفی بصری ته مراد ابو يعفور دلته مراد د ابو يعفور نه د عبدالرحمن ابن عبید ابن نستاس دق ابو يعفور ته مراد دی وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العزاري انه سمع عمرو بن الشيباني رضي الله عنه قال حدثني سعيد هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال ثم بر الوالدين قلت ثم اي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني به ولم استندته ولا زادني شباب وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة رضي الله عنه بهذا الاسناد مثل وزنها واشار الى دار عبد الله وما سماه لنا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال والعمل الصلاه في وقتها وبر الوالدين شباب باب بيان كون الشرك اقبح الذنوب وبيان عظمها بعده باب دې په بیان دی کې چې شرک اقبح ذنوب دی لکه ایمان افضل الاعمال د دې مقابل کې قبیح ترین په ګناهونو کې شرک دی و بیان اعظمها بیان د اعظم د ګناهونو دی بعده بعد الشرک ورسته د شرک نه ایا د شرک نه ورسته به کوم ګناه چې دنو دا ډیر لوی دا ډیر عظیم شان ګناه ده آیا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق قال اخبرنا جرير وقال عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شريح عن عبد الله رضي الله عنه قال
ندن ډېر لوی ګناه ده چې الله تبارک وتعالى سره ته شریک وګرځې. شریک د الله تبارک وتعالى سره ند شریک ته ویل کېږي. دلته دا 2 سندونه راغلي دي. یو د عثمان ابن ابي شیبه دی، بل سندم د عثمان ابن ابي شیبه دی. او دې سندونو کې دا 2 سندونه متراسق او پیوسته دي. د دې څومره راویان چې راغلي دا د کوفي اوسېدونکي دي، د کوفي اوسېدونکي دي. نو ند وهو خلقک او حال دا چې الله تبارک وتعالى ته پیدا کړې. وایا ثم ان تقتل ولدك. دویمه غټه ګناه دا ده چې بچي وجنې مخاطبه ان يطعم معك. ته ویریږي چې ما سره به خوراک وکړي، دې ته روټۍ څوک ورکوي، دې ته خوراک څوک ورکوي، او دې ته چې د نسکاک څه ورکوي، سکاک څه ورکوي. معلومیږي دا چې قتل اعظم الکبائر دی. بچی وجل دا د متعددو جرمونو نمونه ده. بچی چې وجر نفس معصومه بذات خود گناه کبیره ده. څونه جرمونه دی وکړه. بچی دی او وجل دا نفس معصومه بذات خود گناه کبیره ده. یو دویم داسې نفس معصومه باندې ظلم کې چې په اولاد کې شمار دی. ستا بچی دی د ظالم بچیا. دریم دا دی چې قتل بنیاد چې د نو خود غرضی ده. بنیاد د قتل خود غرضی ده، هغې د وجې نه دی ووژل. څه وجې نه وجنې بچي ته به رزق څوک ورکوي، خوراک به څوک ورکوي. د څلورم هغه دا دی چې الله تبارک وتعالی صفت رازقیت هغې هېرول دي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صفت رازقیت دی الله دې ورکا. دې ته به رزق څوک ورکوي، بچی به څوک ورکوي، تربیت به څوک کوي، او سکول ته به څوک وړي، مدرسې ته به څوک وړي، تعلیم به څوک ورکوي، پیسې به څوک ورکوي. بس دا سوچ و فکر باندې بچی وجلا نن سبا حکومتي سطح باندې د خلکو حوصله افزایی کولی شي، خلکو حوصله افزایی کېږي. نو مقصد یې دا دی په دې کار کې ډېره سرمایه خرچ کولی شي. دنیا سرمایه خرچ کېږي. زنانه رګیاوي دي ګرځي په کلو کې کورونو کې. تا ته راځي مناسب طبیعت دې څنګه دی، څو بچي دي، 5 بچي دي، څنګه دی کارخانه بندې که نه بندې. لګیاوي دي کورونو کې ښځې ګرځي. نو ته به ورته څه وې د کارخانو بندو منه وې که د چا کارخانه بندې راشي چې هغه هم خلاصه کړم. بندې څنګه که د چا بندې راشي چې زیر ته خلاصه کړم، بچي څنګه ختمېدل. دې دپاره ډېره حوصله افزایی کېږي. دنیا پیسې مصرفېږي، دنیا پیسې چې دی نو مصرفېږي. مقصود څه شی دی؟ دا د غرب یو سازش دی. مقصود چې کوم دی تقلیل د عدد د مسلمانانو دی. مسلمانانو عدد کم شي، افرادي قوت کم شي. د مغرب په مقابله کې مسلمانان د هغې سره مقابلې په دې باندې مسلمانان کم شي، د مغرب غلامان جوړ شي. مغرب غلامان هغه جوړ شي. هو ستا دومره بچي دی، دا به څنګه کې، دا به څنګه کې. حیران چې په ښه خلکو باندې اثر کړی. ښه خلوي چوټه خاندان، ښه خلوي بچے دو بچی هی اچھی. بس دا د خلکو ذهن ته پرېوتی. بیا ته خبرې کوه که نه، نو قرآن ته غوږ دي او نه حدیث ته غوږ دي. دو بچي ذهن ته دا خبره پرېوتې ده. رښتیا وایي که نه؟ دا به څه کوو، دا ګراني کړي. دونه بچي تا ته څوک رزق درکوي؟ الله سپو ته، ځناورو ته، لړم ته، مار ته، سپي ته، خنزیر ته. ته خنزیر نم بترې، ته سپي نم بترې، ته د شادو بیزو نم بترې. هغې ته الله رزق ورکوي، تا ته نه درکوي. هغې ته الله په رزق ورکوي او تا ته چې دی نو رزق نه ورکوي. موسی علیه السلام چې بچي هلته پاتې سهین کې خبره راغله، چېرې دا بچي مې پرېښوله، ښه ده، د ماشوم دی، خادم ورسره نوکر، دا به څه کوي، خوراک سکاک به څنګه وي. سوچ ته خبره را رب العالمین وحی وکړه. ای موسی علیه مخکې دې ګډ دی ورکه دي که به امساته ډز ویې وهل، مینځ کې بل ګټ ویې دې ته هم ډز ورکه، هغې هم ووهل. مینځ کې بل ګټ و هغې ته ویې ډز ورکه، هغه هم ووهل. چې ووهل د 3 ګټونو په مینځ کې چنجې او شنه پاڼې خوله کې نیولې وه. موسی علیه السلام ته وخوله، سوچونه مه کوه شابه، زه دله فرعون پسې لاړ شه. دا رزق سوچونه پرېږده چې د 3 ګټو په مینځ کې چنجي ته هلته رزق ورکومه، ستا د نبوت خاندان ته به رزق نه میلاویږي. موسی علیه السلام پوه شو چې ما ته خبره وه، سیده لاړ، نور دغه سوچ و فکر یې ونه کړ. رزق څوک ورکوي؟ دا تا ته رزق څوک درکوي؟
نو دا ضبط ولادت شته، ماشوم کمزورې راځي، ښځه کمزورې ده، بچی بیکاره راځي، بچدانه کمزورې ده، مسلمان هوښیار ډاکټر وایي چې څه وخت وقفه وکړه، دا جایز دی، دا جایز دی. خو ضبط ولادت بیخي مه کوه. او د دې نقصانات څه دي؟ بیا دو بچي چې د اکسیډنټ چکر د دې دواړه مړه شي، خولې واده مونږ لیدلي دي. دا مخکې د سکول کې چې کله د هغه وشو ماشومان، زمونږ ځینې یو سړی دی په بینک کې، نوم یې نه علم خلک پېژني، په بینک کې د یوې لور و یو بچی و، بچی هم دغه سکول کې و. اخواته بل یو سړی دی، هغې دوه ښځې دي او شپږ نارینه اولاد یې لورګانې بسونې، هغې پکې دوه بچي شهیدان شوي وو، د دې یو بچی و. د دې چې دی نو کارخانه تاله ورته نوره لګولې وه، کارخانه یې بنده و. چې بچی مړ شو دومره خفه و چې 3 ورځې په هغه دعا کې کېننستې د خفګان د لاسه چې کارخانه هم بنده ده، بله ښځه خو کولی نه شي د ښځې د ویرې نه. اوس به څه کې یو لور دا به لاړ شي، څه به کې، بس هلته پروت و، قلار به جړلې. بل سړي دوه ته چې راغلو، قلار ناستو، خفه وو، بریتونه یې تاوله، قلار ناستو، 2 بچي لاړو، 4 شترې، 2 ښځې دي، کارخانه روانه د باردو، آینده کال 2 بچي نور. وګوره که نه څومره نقصان لري دا ضبط ولادت. دا عقلا هم ناروا دی، شرعا هم ناروا دی، عرفا هم ناروا دی. او د ضبط ولادت نقصان څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مقابل کې خبره ده. نبی علیہ السلام وی تزود الودود الولودا فانی مکاثر بکم الامما. ښځه راوړه چې مینه تا سره کوي، بچي ډېر راوړي، زه تا سره ورځ د قیامت کې ستاسو په ډېروالي فخر کومه، او ته ویې چې د نو بچي کم راوړه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد د هغې نه صراحتا مخالفت دی که نه دی؟ عملا مخالفت دی که نه دی؟ دویم نقصان څه دی؟ د توکل علی الله چې دی نو دا منافي دی. په الله باندې تروسا بروسا توکل ختم شو، توکل دی په مادیاتو باندې راغی. او دریم دا دی د زنا کاری او د بدکاری دروازه کولاویږي. زناکاری او د بدکاری چې دی نو دروازه چې دی نو کولاویږي. که ستا کارخانه کار کوي نو که ښځه ولګي بدکاري بدفعلي وکړي ویریږي، داسې نه بچی وشي، علوق وشي، مور دی، پلار دی، خاوند دی، خپلوان دي، رشته داران دي، ورونه دي، ماماګان دي، ترونه دي، اوبه دي وجني، ویریږي که نه ویریږي؟ او کارخانه دې بنده کړه نو هلته چونچونې په شان ته شپه ورځ چې دی نو لګیا اوسېږه، کارخانه بنده ده، کار خو نه کېږي، ویره نشته دی. د بدکارۍ او د بدکارۍ دروازه دې کولاو کړه. هرې چا خوښه ده چنچنې په شان د څوک خېږي او که څوک کوزېږي، ځکه علوق نه راځي، بچی نه پیدا کېږي، کارخانه بنده ده، تاله ورته لګېدلې ده، نو ټول د بدکارۍ د زناکارۍ هغې دروازې خلاصېږي په دې سره، ضبط ولادت سره. البته که ضرورت د وجې نه دا جایز دی، دا کولی شي. نور دا د اسلام د دین د شریعت په خلاف باندې ډېر علما مفتیان موږ لیدلي دي. د انجوز والا لاړ شي، یو څو روبیات فی جیبین کې ورته هم لاړ شي، وی رښتیا دا ډېر بچي پاپړ چې دی نو خرڅوي یا پلاستیکونه ټولوي، هغې نه خو دا ښه ده چې بچي نه یې ښه ده که نه؟ یې خدای در په در که مفتي ته داسې عالم دی، خدای دا خوله ماته کړي چې یو 20,000 روپۍ 10,000 روپۍ او ډېر هم نه ورکوي، 15,000 یا 10,000 روپۍ باندې نبی علیہ السلام مکاسم بکم الامم هغه ټول د هیر کړ. د الله تبارک توکل، الله باندې اعتماد، بروسا، عملا د نبی علیہ السلام مخالفت، دا ټول هیر کړ. هغه وایي رښتیا وایي دا بچي کم ښه دي که نه؟ یاره چې داسې ملا ونیسې که نه، یاره چې بیخي نه څه ورته نه وي چې داسې یو 4.5 لکه فوټ غري او بره غره سر ته وچت کړي او 2 کسانی په ښو لاسونه ونیسي، هغه ځای نه راخوشي کړي چې 15 ورځې بعد ځمکې ته ورسېږي او درز نه ورکړي، تکې داسې لاس چې دغسې کار ورسره وکړي چې تا لکه 10,000 روپۍ 15,000 روپۍ باندې هلته د پیغمبر اسلام احادیث دغه ټول هر څه دې هیر کړه. نو دا رښتیا وایي که نه؟ د انجوز داسې کوي، انجوز داسې کوي، انجوز داسې. وایا ان تزانی حلیلة جارکا، چې ته زنا وکړې دینه بعد ګناه دا ده. حلیلة جارکا، ښځې د ګاونډي سره، ښځې د ګاونډي سره، ښځې د ګاونډي سره معنا دا ده تزانی زنا وکړې، ځکه ګاونډی تا نه هغه لري دا لري،
هغه توقع لري چې زما نه دفع وکا زما حریب نه دفع وکا حوادثو نه مې وساته زما زړه په تا باندې مطمئن دی ما سره اکرام وکا ما سره احسان وکا څه چې پاخه کې ما ته راولېږه زما میلمه رشي کاسه کونډۍ را ته راکا خو لیکن د ټول څیزونه دې پرېښودله د هغې په مقابله کې ته ولګېلې زنا دې ورسره ښځې سره وکړه فساد دې چې دی نه هغه واقع که دا څومره غایت قبح ده هغه تا نه توقع د هغه لري د نیکۍ لري او تا ورسره بدي وکړه هغه تا سره توقع د چا د نیکۍ لري تا بدي وکړه نو دې وجې نه د دې ګناه ډېره زیاته ده وایه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اكبر عند الله قال ان تقول لابنك ثم خلقك قال ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافه ان يقام معك قال ثم اي قال ان تزني حليله جارك فانزل الله عز وجل تصديقها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما دا به ملاقي شي جزاء د ګناه سره یا اسام معنا عقوبت دی عقوبت سره یا معنا جزاء د عقوبت دا ورته میلاو شي یا په جهنم کې یو کند د رب العالمین به هغه کند ته داخل کی د دینه معلومه شو ټولو کې غټه ګناه هغه شرک دی دویم دا د قتل بغیر حقنا دا اکبر الکبائر دی د دینه ما سوا نور سيزونه ټول پکې داخل دي زنا دی لواطت دی سحر دی جادو دی حقوق الوالدین دی قذف المحصنات دی په جنگ کې تخدیدل دي سود کول دي جواری کول دا ټول سيزونه پکې داخل دي باب دې په بیان د کبایرو کې باب دې په بیان د اکبر الکبائر کې کبائر او په دې کې ډیره زیاته لوی ګناه په کبیرو کې به کمی ودا آیا زتا خبر نکما په اکبر الکبائر باندې ثلاثا قال لهم ذلك ثلاث مرات نبی له سلام دا قول درې ذری وکړه تکرار کې د تاکید د پاره وکړه تنبیه نبی له سلام سامع تور کوي په اظهار د پاپ احزار د فهم باندې چې فهم د حذر کا خبر ډیره مهمه ده خبره ته وخت چې د ناغدا کېدا یو شرک الله تبارک وتعالى سره الله سره چې د شریک جوړولا دا ډیره لوی ګناه ده هغې نه بعد چې دی نو حقوق الوالدین د مور پلار چې کوم دی د هغې خلاف کول د مور پلار نافرمانی کول حقوق دا د حق نه د حق یعق عقت ته ویلی کېږي حق و حقوق نه قطع والی ته ویلی کېږي صلې رحمي نه کې جمع د عاق دا حقوق الوالدین نو دی وجنا نو د دې طاعت به کې تابعداري به کې په جایز کارونو کې کپلار چې کوم دی په سپینه ګیره باندې لیونی شو او مور په سپینه ګیره باندې غویمه شوه او ورته وایي چې دی نو بچیا واده دې را روان دی ډمانې جړاګان د دنیا ذلیل ترین خل به راولې کنې موږ خفه کېږو ورته ستاسو دواړو زړه دی الله تبارک وتعالی فی الحال وچې وي الله دې دوه ټوټې کې درته چې په دې سپینه ګیره ته غویمه مور ته په دې سپین سر باندې ته غویمه ورته دا کار نشي کولی دا په شریعت کې ناروا دی ولې دا کار وکړه مور خفه کېدلي خدای دې در په در کته رب العالمین خفکه خالق خفکه مخلوق رضا کې لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق ولدی ګیره وهله خزه خفکه دل ایجړه ای خدای قرآن چې خزه خفکه دل ولدی دا کار وکړه یاره مون خدا نه کوله دا تماشې زمونږ دوستان و خپلوان رشتہ داران دوستان و هغې دا تماشې راوستې وي هغې دوستان دې خفه نه کړه بیا د بی د ما پی سبام دوستان راوله کنه واده دی وکړه دلته مشترکه دوستان د خفه کېږي لګیا اوسېږي کې دا کار نه کې هلته خو نه خوشحاله خفه کېږي نه خوشحاله کې او دلته خوشحاله کې چې الله خفه کېږي الله ناراضه کېږي بیا دوستي ورسره وکړه کنه دا اصلي حرامیتوب د دروغ وي فلانی دا ویلې دوستانو دا ویلې فلانی دا ویلې نه الله مخلوق تابعداري به د خالق په مخالفت کې نه کوي د مور پلار نافرمانی تابعداري په جائز اموراتو کې کوا په ناجائز امورات طاعت د والدینو دا واجب دی خو چې معصیت او ګناه نه وي مخالفت د امر مکوا په ناجائز کارونو کې به تابعداري مکوا هغې کې به تابعداري مکوا ګوره
نو اکبر الکبائر حقوق الوالدین و شهادت الزور یو قول زور گواهی یا دروغ وینا دا په اکبر الکبائر کې داخله ده. شرک بلا شک دا ډیر اکبر د کبائر دی. همدارنګه قتل چې کوم دی دا اکبر د کبائر دی. و البته دلته دا شهادت زور او قول زور دا څنګه اکبر الکبائر دی. دروغ گواهی وکي یا دروغ وې یا دا اکبر الکبائر هغه وخت کې دی چې دا محمول دی په دې باندې په کفر باندې چې کافر شاهد زور دی. قول زور شاهد زور نه مراد کافر مراد دی. ځکه کافر گواهی د دروغ ده، کافر اقرار د دروغ دی، الله سره شریک جوړیا یا محمول دی مستحل باندې یا دروغ ویل جایز دی، دروغ شهادت جایز دی. یا مراد ده من اکبر الکبائر بعد د اکبر الکبائر ناغه قول زور شهادت زور دی. شهادت زور هغه دا دی، دام یو د اکبر الکبائر نه دا دی. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي السلام متكئا فجلس كينسدل فما زال يكرر قلنا حتى قلنا نبي السلام دا قول مکرر کوله مونږ ویلي لیت سکت کشک چې پیغمبر اسلام دا چپ شي. دا جلوس د نبی السلام اهتمام د پاره دا تاکید چې کوم دی د تحریم دي ته